په مخ د ځمکه باندې الله رب العزت 18,000 مخلوقات پیدا کړي دي، لیکن په تمام مخلوقاتو کې الله رب العزت ته د ټولو نه عظیم ترین مخلوق دا انسانان دي. انسان له الله رب العزت یو درجه ورکړې ده. بیا په انسانانو کې الله رب العزت ته چې غوره دي هغه مسلمانان دي. مسلمان له الله رب العزت په هر وخت کې یو عزت ورکړی دی. که مونځ وکړي نو الله رب العزت ته خوشحالیږي، دغه رنګ که زکات ورکړي الله رب العزت ته رضامندۍ و ذریعه جوړېږي. دارنګه که حج وکړي، که جهاد له لاړ شي، که مسلمان سره تعاون وکړي الله رب العزت ته ډېر زیات خوشحالیږي. تر دې پورې چې کله دا قبر ته خښئ، دا مسلمان خښئ، نور مسلمانان دې نڅا وکړي چې نور مسلمانان ناپاسې او دې خښئ، دغه مسلمان له الله رب العزت په مرګ وخت کې یو عزت ورکوي. تاسې وګورئ دا یو هندو دی، دا سیزي حضرت علي رضی الله تعالی عنه نه یو هندو تپوس وکړ، وایي هندوان چې کله مړه شي نو نور هندوان راولګي، خپله فیملي راولګي، کورنۍ راولګي، هغه وسیزي. او تاسو مسلمانان چې کله یو مسلمان مړ شي نو تاسو یې کفن وله ورکوئ، دغه خوشبو پې ولګوئ، بیا قبر له یو ښایسته ځای وله وکنئ، هغه ځای کې ښه په عزت سره خښ کئ. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې ګندګي او دغه رنګې مردار اشیاء دغه په دنیا کې سیزې ختموي، او چې کومه خزانه ده نو خزانه خلق صحیح بندې کي، دغه نه باندې پټه کیږي. نو مسلمان مثال د خزانې دی، ځکه د خزانې چې په تمامه دنیا کې الله رب العزت چې رزق ورکوي د مسلمان د وجې نه هر چا ته رزق ورکوي، کافر ته ورکوي، عیسائی ته مطلق کافر دا چې په دنیا کې رزق خوري نو در مسلمان وجې نه ته میلاویږي. نو ورته ووایي مسلمان دا یو پټه خزانه ده، خزانه چې خلک خښئ نو یو صحیح طریقه باندې پټه کیږي، او کله چې ګندګي کچرۍ دا خلک سیزي نو کافر مثال او د هندوانو مثال دا کچرې دی، ځکه خلک سیزي. دې د وجې نه الله رب العزت موږ ټولو ته ایمان نصیب کړی دی. ټول وایي الحمدلله. دا الله رب العزت په توفیق باندې هر څه کېږي.